ها چیرته ها دا سپیکر خراب دی کله ها خزه خو خدای به ولګونه چې کار کوي غلاړو فالآن باشروهن نو الله پاک فرمایي چې اوس ور سره جما کوي وابتغوا ما كتب الله لكم اولټوي ما كتب الله لكم دا طلب کنایه د حرمت العزل نه ده یعنی عزل مکوي تاسو چې د خپل بیبیانو سره جما کوي نو عزل مکوي خاندانی منصوبه بندي دا مکوي بلکې د ولد د پاره جما کوي وابتغوا لټوي ما اغه ولد كتب الله لكم چې الله درته مقرر کړی دی الله چې کوم ولد درته مقرر کړی دی داغه پنیت جما کوي چې الله نیک ولد را ترا کی هغه به د الله په لار کې مجاهدی طالب به حافظ به نو د ولد پنیت جما کوا نو دا دلیل دی په حرمت العزل او په حرمت د خاندانی منصوبه بندي وکلوا واشربوا پدې خو پوه شو کنه یعنی ابتغوا ما قدر الله لكم من الولد في اللوح ابتغاء چې دا طلب ذالک بالدعاء د جما په ټیم کې دعا کوه داسې وایا چې اللهم ارزقنا ما كتبت لنا یا الله کم ولد چې د ماته مقرر کړی دی دا ماته په نصیب کا وکلوا واشربوا او خوراک کوئ او اسکاک کوئ الليل كله طول شپه کې حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تر دې چې ښکارا شي تاسو ته الخيط الابيض سپین تار کم یو دی اول ما يبدو من الفجر الصادق صبح صادق کی چې کوم سپینه لیکا راخکاره کیږي په کنارو د اسمان کې صبح صادق نو دې ته خيط ابيض وای من الخيط الاسود د تور تار نام دا من الخيط الاسود دا د يتبين پوری تعلق لري يتبين متضمن د معنا د ميز لره حتى يتبين ممتاز شي را جدا شي خيط ابيض یعنی صبح صادق من الخيط الاسود د تور تارنا جدا شي تور تار ما تبدو مع بياض الفجر من ظلمة الليل تور تار هغه ده چې راخکاره کیږي د سحر د رڼای سره د ظلمة الليل نه د شپې د تیارې نه من الفجر دا بیان د اول الخطین د پاره ده د خيط ابيض د پاره بیان ده خيط ابيض د صبح صادق خيط ابيض الله پاک فرمایي چې یادوم دا عام تور تارونه نه مرادوم بلکې د صبح صادق تور تار ز مرادوم ثم اتم الصيام الى الليل بیا تاسو تمام کئ دا روزه تر شپې پوری ولا تباشروهن او تاسو د خپل بیبیانو سره جماګانی مکوئ وانتم عاکفون فی المساجد حال دا چې تاسو معتکفین یې په مساجدو کې چې تاسو په مسجد کې اعتکاف کړئ نو بیا جما مکوئ فی المساجد دا د پاره د تقید د اعتکاف د تر مساجدو پوری دا پدی باندې دلیل دی چې اعتکاف به فقط په مسجد کې وي د مسجد نه بغیر په بل ځای کې اعتکاف نه دی جایز خو د نارینه د پاره ګوره نارینه به په مسجد کې اعتکاف کوي و بیا نو وایي چې زنانه به په مسجد کې اعتکاف کوي نو دی غټ دام کې خودو او چې زنانه هم په مسجد کې اعتکاف شروع کړو نو دا زموږ ټول کله به معتکف شي بیا او زمونږ په جماعت کې به نه معتکف کیږي ضرور به ځي د وابیانو جماعت ته اول ته چې یوه میاشت اعتکاف وکړو ټول به وابیان شي دا د وابي کولو دپاره یو دام دی چې ښځې دې په مسجد کې اعتکاف کوي بیا چې ورباندې اعتراض وکړي چې ښځه دې په کور کې اعتکاف کوي وایي الله پاک په مسجد ذکر کړی دی او تاسو په کور کې معتکف کوئ ګوره حدیث کې راځي خیر مساجد النساء قعر بیوتهن بهترین مسجد د ښځو چې ده قعر بیوتهن د کور د کوټې هغه تیاره کونج دی دا د ښځې مسجد دی نو ښځه چې په کوم ځای کې اعتکاف کوي بې مسجد یې نه دی کړی بلکې په بهترین مسجد کې کړی دی خیر مساجد النساء قعر بیوتهن مسجد یوازې دا زموږ د کلي سپین غټ جومات نه دی دا د نارینهو مسجد دی او د ښځو بهترین مسجد قعر بیوتهن دی نو هغه چې کوم ځای کې اعتکاف کړی هغه د دې دپاره مسجد دی بلکې خیر مساجد النساء دی وانتم عاکفون فی المساجد دا پنریو جراب مسح هم د دې دپاره ده چې خلک وابین شي 3 طلاقه په یو حساب نو طلاقیان وابین کیږي او ښځې چې په جومات کې اعتکاف کې نو ټول لوچکان به وابین شي
دا د خلکو د وبې کولو دپاره دمونه دي. تلک حدود الله، الله پاک فرمایي دا خداوندي ضابطې دي، د الله سرحدات دي. فلا تقربوها، نو دې ته مه نږدې کېږئ. اصل مقصد دا دی چې دا حدود مه ماتوئ، خو الله دا ذکر کړه چې ورته نږدې کېږئ ما، ځکه چې کله سړی ورنږدې شي نو بیا پکې واقع کېږي. کذالک یبین الله آیاته، دا رنګې الله بیانوي خپل دلایل للناس، د خلکو دپاره، لعلهم یتقون. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الله پاک فرمای مخورئ، لا تأکلوا مخورئ تاسو مالونه خپل بینکم په خپل مابین کې بالباطل په باطله طریقه. ولا تأکلوا دلته ذکر د اکل دی او مراد ترېنه اخذ او استیلا، یعنی عموم ترېنه مراد دی. المراد من الاکل ما يعم الاخذ والاستیلا، خو الله پاک تعبیر په اکل باندې کړی دی لانه اهم الحوائج، په ضرورتو کې غټ ضرورت اکل دی. نو لا تأکلوا اموالکم، د دې معنا دا ده چې لا یأکل بعضکم مال بعض، یو د بل مالونه مخورئ، بینکم په خپل مابین کې بالباطل په باطله طریقه. وتدلو دلته لا پکې مقدر دی، وتدلو بها الى الحکام، او مرسوي دا مال الى الحکام حاکمانو بادشاهانو ته رشوتن، لتأکلوا چې تاسو اخرى فریقا من اموال الناس، په واسطې د دې رشوت باندې یو ډله د مالونو د خلکو بالاسم، یعنی بسبب ما یوجب الاسم، په داسې سبب باندې چې هغه موجب د پاره د ګناه دی. که شهادت زوري، نو دا متعلق تر تأکلوا پورې دی. لا تأکلوا بالاسم، یعنی بسبب الاسم، اسم نه شهادت زور مراد ده مثلا، نو تاسو یې مخورئ بسبب ما یوجب اسما، په داسې سبب باندې چې هغه موجب د پاره د ګناه، لکه د دروغو شاهدي. وانتم تعلمون، دا حال د فاعل د تأکلون، لتأکلوا چې تاسو یې اخرئ، حال دا چې انتم تعلمون تاسو ښه پوهېږئ، نو حال د فاعل د تأکلون، یعنی لتأکلوا متلبسین بالاسم، په دې خو پوه شوئ که نه؟ وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهېږئ. دام جایزه ده چې بالاسم دا د متلبسین پورې تعلق ورکوي او د لتأکلون حال کوي. نو لتأکلوا متلبسین بالاسم، چې تاسو پردي مالونه وخورئ، حال دا چې تاسو متلبس د ګناه سره یئ. وانتم تعلمون، او تاسو پوهېږئ چې دا حرام مال دی. یسألونک، مخکې بیان د شهر رمضانو، دلته بیان د حکمت د میاشتو دی، من حیث الصغر والکبر. یسألونک عن الاهله، د صحابه 14 سوالونه الله پاک په قرآن کې ذکر کړي دي. یو سوال په باره د میاشتو کې و، صحابه کرام راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي، د معاذ ابن جبل او د ثعلبه ابن غنم، دا دواړه صحابه کرام راغله، 2 صحابه دي، او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد ثم حتى يعظم ويستوي ويستدير. یا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا، څه د حال د دې میاشتې چې اول ډیره نری وي، ثم يزيد بیا غټیږي، حتى يعظم تر دې چې ډیره غټه شي، ويستوي برابر شي، ويستدير او ګرد شي، ثم لا يزال ينقص بیا واپس کمیږي حتى تعود كما كان، تر دې چې زوړ حالت ته لاړه شي، یعنی اول نری وي بیا غټه شي بیا نری شي. دا ولی لا يكون على حال واحد، په یو حالت باندې ولی نه دا میاشته. نو الله پاک دا آیت کریمه نازل کړو چې یسألونک، دوی ستانه تپوس کوي. تپوس چا کړو؟ معاذ ابن جبل او ثعلبه ابن غنم، دې 2 صحابه کړو. نو دلته یسألون جمع ده، نو د جمع نه به ما فوق الواحد مرادي. صحیح شو؟ د جمع نه ما فوق الواحد مراد ده، ځکه 2 کسو دا سوال کړو، ټول نو کړي. نو د 2 نه الله تعبیر په جمع باندې کړی دی، یسألونک. دویم روایت کې دا سي راځي چې يهودو دا تپوسونه کول. وفي روایت ان اليهود يكسرون مسألتنا، يهوديان ډیر تپوسونه کوي چې دا ولی میاش اول کې نری وي بیا غټه شي او اخر کې بیا نری شي. نو يهوديان خو ډیرو، نو يسألونک بیا بدا په خپل حقیقت باندې پاتې وي. يسألونک عن الاهله، اهله جمع د هلال ده، د استهل الصبيون مشتق ده. سپوږمۍ ته ولی هلال وای؟ د اولو 2 شپو چې وي دي ته هلال وای، یا د اولو 3 شپو، لانه يهل الناس بذکره،
ځکه خلک د دې په ذکر کولو باندې چغې وهي، خلک یو بل ته وایي راشه هغه د سپوږمۍ هغه ده، اوازونه کوي. نو هلال اواز ته وایي که نه، استهل الصبیو اواز وکړو ماشوم. نو د اولو دویمې درېمې شپې سپوږمۍ ته هم خلک اوازونه کوي، داسې یو بل ته اوازونه کوي ورته ښیي. یسألونک عن الاهله، دوی سوال د اهلو په باره کې کوي. د په دې کې دوی احتمال دي چې د اهلو د غایې او د حکمت په باره کې سوال کړی دی او که د سبب په باره کې سوال کړی دی. نو یوه توجیه پکې دا ده چې د حکمت په باره کې سوال کړی دی چې غایه د دې څه ده، حکمت څه دی چې وړی بیا غټیږي او بیا وړکی کیږي، د دې حکمت څه دی؟ نو الله ورته حکمت ذکر کړو چې هي مواقیت للناس، دا د خلکو د پاره وختونه دي. نو جواب د سوال سره مطابق شو، ځکه سوال هم د غایه او د حکمت دی او په جواب کې هم غایه او حکمت ذکر شو، نو جواب د سوال سره مطابق دی. دویمه توجیه پکې دا ده چې دا سوال د سبب نه دی، لکه چې په حدیث کې راغلی دی چې ولې وړکی کیږي او بیا غټیږي، سبب یې څه دی؟ نو سوال د سبب نه دی، الله پاک ورته په جواب کې حکمت ذکر کړو، نو بیا دا جواب د سوال سره مطابق نه دی. نو دا جواب به په طریقې د اسلوب الحکیمی، اسلوب الحکیم دې ته وایي تلقی السائل بغیر ما یتطلبو. تلخیص کې تاسو وایي که نه، تلقی السائل بغیر ما یتطلبو، سائل چې د یو شي تپوس کړی دی ته ورته د هغې مطابق جواب ورنه کړي، ځکه د دې جواب د د شان سره مطابق نه دی، د ته څه فایده نه رسوي، ته ورته بل جواب ورکړي چې د ته فایده رسوي. نو که چېرته دا سوال د سبب نه وي نو بیا به دا جواب په طریقې د اسلوب الحکیم وي چې تلقی السائل بغیر ما یتطلبو ته وایي. پوه شو ورباندې؟ یسألونک عن الاهله، یوه فقهي مسله درته ذکر کوم. اختلاف د مطالع معتبر دی که نه دی معتبر؟ سعودي کې رمضان شي نو پېښور کې به رمضاني که به نه رمضان؟ نو ګوره قرآن په دې دلالت کوي چې دا اختلاف د مطالع معتبر دی، داسې اختلاف معتبر دی. په سعودي کې به میاشت لیدلی شوي، پاکستان والا به نه لیدلي، نو د هغوی بروژه وي او د دوی بروژه نه وي. یسألونک عن الاهله، اهله صیغه د جمع الله ذکر کړې ده، معلومیږي دا چې د اقطارو د ځمکې او د ملکونو دپاره مختلف هلالونه دي. د سعودي ځان ته هلال دی او د پاکستان ځان ته هلال دی، هلالونه مختلف دي. په مطلب پوه شو؟ ځکه الله اهله ذکر کړي دي. نو توحید الاهله د اجتماع د متنافیینو ده چې هم پکې توحید راوړي او هم اهله میاشتې ډېرې وي، نو ډېروالی نه دی ممکن، ډېروالی الله ذکر کړی، نو یووالی نه دی ممکن چې د هغې او ستا میاشتې وایي، بلکې د هغې به جدایي او ستا جدا کېږي، کله کله داسې وي میاشتې بدلیږي. فقه کې داسې لیکلی دي چې اهل مغرب اهل مشرق چې میاشت وګوري نو په اهل مغربو باندې روژه فرش، داسې ده که نه؟ چې اهل مشرق یې وګوري په اهل مغربو باندې فرض شي، خو داسې نه دی ویلي چې اهل مغرب یې وګوري نو په اهل مشرقو باندې هم فرض شي، داسې نه دی ویلي په فقه کې. ګوره سپوږمۍ چې په مشرق کې راښکاره شي، پاکستان مشرقي طرف دی او سعودي په مغرب کې دی، چې د مشرق کم هلالي همدا هلال د مغرب د پارم دی، ځکه مغربي ملکونو باندې هلال وروسته راخیږي او مشرقي ملکونو باندې مخکې راخیږي. نو مشرقي ملک کې چې کم هلال راوختو نو همدا هلال د مغربي ملک د پارم شو، خو چې په مغرب کې کم هلال راوختو نو د مشرق تیم تیر شوی دی، د مشرق ورځ تیره شوې، شپه تیره شوې ده، یا څه اجزای تیر شوي دي او بیا په مغرب کې هلال راوختو، نو دا د اهل مشرق د پاره نه کیږي، بلکې هغه د هغې مغربي ملکونو د پاره هلال دی، د هغې په هغه سمت چې پراته دي. ګوره سپوږمۍ چې په مشرق کې راوخیږي نو د مشرق د پاره شو او د مغرب د پاره شو، ځکه دا په مغرب ورتیریږي، همداسې ور روانې. نو سپوږمۍ طلوع کړی دی په مغرب ور روانه ده، همدا یوه سپوږمۍ، نو دا د اهل مغرب د پاره سپوږمۍ ده. او مغرب کې چې راښکاره شي نو هغه مشرق طرف ته نه راځي، هغه خپل مغرب طرف ته ځي. لہذا د مغرب والاو په لیدلو د مشرق والاو په لیدلو به د اهل مغرب والاو لیدل د اهل مشرق والاو د پاره لیدل نه دي، او د اهل مشرق والاو لیدل د اهل مغرب والاو د پاره لیدل دي. په بل ځای کې به دا درته پوره ذکر کوم انشاءالله، خو دلته مې دا اجمالي درته ذکر کړه چې الله اهلو باندې تعبیر کړی دی. نو تحقیق مذهب دا دی چې اختلاف د مطالع معتبر دی، نو د هغوی هلال ستا هلال نه دی، ستا ځان ته خپل هلال دی. یسألونک عن الاهله، دوی تانه تپوس کوي په باره د اهلو کې، قل هي مواقیت للناس، ته دوی ته ووایه چې دا مواقیت دي د پاره د خلکو،
مواقیت جمع د میقات دا، صيغه د آلی دا، ما يعرف به الوقت وي. درې لفظ دي، المده، الزمان، الوقت. مده چې دا امتداد حرکت الفلک من مبدئها الى منتهاها، هغه امتداد د حرکت د فلک الافلاک د مبدینه تر منتها پوري. زمانه چې د مدته مقسومه الى الشهور والايام والساعات، او وقت چې د الزمان المقدر والمعين. نو دا مقدر او معین زمانی دي د پاره د خلکو. والحج، او خصوصا د حج د پاره مقدر او معینه زمانه ده. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، وليس البر، او نیکی دا نه ده. بخاری شریف کې حدیث ته د حضرت براء ابن عازب رضی الله عنهنا، كانوا اذا احرموا في الجاهلیه، د جاهلیت په زمانہ کې بچ کله دوی احرام وتړلو نو اتول بیوت من ظهورها، نو بیا بخپل کورونو ته د شاده طرف نه راتلو، په دې دروازه بنه راتلو، شا طرف ته به دیوال سورې کړو، پاغي براتلو. نو الله فرمایي وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها. مخکې البر منصوبه و، ليس البر څنګه و، ليس کلمه وکنه، ليس البر ان تولوا، البر الته منصوبه واغه تم خبر ویلو. دلته ليس البر مرفوع د دې ته اسم ویو، وجه دا ده چې التبانه و التداسي و. ليس البر ان تولوا، نو ان تولوا انتم اسم ویلو، ځکه هغه په شان د ضمیرو لا یوصف ولا یوصف به، نو هغه اعرفو، نو هغه مخکنه البر خبر او هغه منصوب کړو. او دلته د بان تاتوا البيوت د جار مجرور نه خو اسم نشو جوړولې، نو دلته ضرور البر اسم دی، نو دلته مرفوع دی. ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، نیکی دا نه د چې تاسو راتللو کوي کورونو ته، من ظهورها د شاګانو د طرف نه، ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی چې د من اتقى ده، دلته حذف د مضاف وکړه، ولكن البر بر من اتقى، نیکی چې ده نیکی د هغه چا ده اتقى، یعنی اتقى المحارم والشهوات، چې د محارم نه ځان وساتي او د شهوات او نفسانیه نه ځان وساتي، نو نیکی ده. واتوا البيوت من ابوابها، واتوا عطف ده فليس البر باندې، ځکه ليس البر هغه په لفظ کې خبریه و، خو په معنا کې انشائیه و. معنی دا و چې لا تاتوا البيوت من ظهورها، نو دا غي معنا انشائیه و. واتوا البيوت من ابوابها دا جمله لفظا او معنا انشائیه ده، نو عطف د انشائیه ده په انشائیه باندې. او یا دا و چې ذا ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، وليس البر خدا توجيه ده، نور توجيهات هم پکې شته خو ټیم نشته. واتقوا الله عن السؤال عما لا ينبغي، د الله نه ویریږي، داسې سوالات مکوئ چې تاسو د شان سره مناسب نه، تاسو ته پکې فائدہ نه. لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله، او د الله په لار کې جهاد کوئ. د ابو العالیه روایت ده چې هذه الايه قبل ان امروا بالقتال، لا د جهاد حکم نو راغله، دلته الله پاک حکم د جهاد وکړو، خو د دفاعي جهاد حکم وکړو. اقدامي جهاد الله پاک رسته بیانې، دو قسمه جهاد ده، دفاعي او اقدامي. نو د اقدامي جهاد حکم لا نه دی راغله، په دې آیات کې الله پاک د دفاعي جهاد ذکر کوي. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې راځي چې ان المشرکین صدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البيت، مشرکانو پیغمبر علیه السلام د بیت الله نه بند کړو د حدیبیه په کال. وصالحوه، او د پیغمبر علیه السلام سره صلح وکړه، على ان يرجع عامه القابل، چې پر روان کال کې به عمره ته راځي. ويخلو له مکه 3 ایام، دوی به مکه مکرمه ورته 3 ورځې خالی کوي. نو فیطوف بالبیت ويفعل ما يشاء، چې څه خوخه یې غدي کوي په دې 3 ورځو کې. را روان کال کې پیغمبر علیه السلام د عمره القضاء د پاره راغی، خو بیا ویریدو چې اسنه قریش دوکه وکي او زما سره جنگ ونه کې، ناڅاپي کړه باندې حمله ونه کی، او موږ به په حرم کې او په محترم میاشتو کې به یو، نو په حرم کې جنگ ممکن نه ده، مناسب نه ده، او په محترم میاشتو کې مناسب نه ده، نو بیا به څه کوو؟ نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکړي، که په حرم او محترم میاشتو کې تاسو باندې کفارو حمله وکړه، نو تاسو دفاعي جهاد کوئ. نو دلته د دفاعي جهاد حکم راغلو. وقاتلوا فی سبیل الله، اند الله په لار کې قتال وکړي. الله پاک تعبیر په قاتلوا باندې کوي.
که جاهدو ویل وی نو بیا بچا ویلو چې یاره دلته لغوي معنا مراده ده. بس موږ په مدرسه کې سبق وایو، موږ هم مجاهدین یو. ماشو سرم جهاد بازي خلک کوي، وای ماشو سره جهاد کو، مچانو سره جهاد کو. دا د جهاد لفظ دومره سپک کړو، دا د کفر خطر لري. د جهاد شرعي لفظ دی، د ماشو د مچانو سره نه کیږي، د کفارو سره قتال ته جهاد وای. بس نور جهادونه نه دي، لغوي به خو شرعي جهاد معتبر دی. لکه یو سړی ګډیږي او هغه وای زمونږ کوم، نو دا به کافری که مسلمان به هغه وای زمونږ کوم ګډیږم، ځکه صلات په لغت کې تحریک الصلوین ته وای او ما تحریک الصلوین وکړو کنه، ځکه ګډیږم. نو معنا لغوي مراد کړه. نو امداسې دا د ماشو د مچانو د دی والا د جهادونه چي دي او دا د تبلیغ والا او د درسونو د مدرسو والا دا یو ګوره جهادي شرعي نه ده. جهادي شرعي فقط قتال ده. ان تقاتل الكفار اذا لقيتم. جهاد څه ته وای؟ ان تقاتل الكفار اذا لقيتم، چې صرف قتالو کې د کفارو سره چې کله ور سره مخامخ شوي. دا نور لغوي به خو شرعي جهاد نه ده. شرعي جهاد غاړه په دې نه خلاصيږي. وقاتلوا في سبيل الله الذين، الله پاک فرمای قتالو کې د هغه خلکو سره د الله په لار کې، فی سبیل الله د الله په لار کې، یعنی لاعزاز دین الله و اعلاء کلمته، د الله د دین د غلبې د پاره قتالو کوي، د الله د دین د غلبې د پاره او د الله د دین د اعزاز د پاره د الله په لار کې قتالو کوي. نو سبیل مستعار ده لدین الله، د الله د دین د پاره، لانه يتوصل المؤمن به الى مرضاته. دین ته سبیل ویل ده، لکه د لارې په وجه چې ته مقصد ته رسیږي، نو د دین په وجه د الله رضا ته رسیږي. نو ځکه تعبیر په سبیلی کړه، مراد ته نه دین ده. نو د الله د دین د اعزاز د پاره تاسو د الله په لار کې و جنگيږئ. د چا سره؟ الذين يقاتلونكم، د هغه خلکو سره چې هغه تاسو سره جنگيږي، یعنی ابتدایي حمله په تاسو کړې ده. نو دلته الله پاک دفاعي جهاد فرض کړو. ولا تعتدوا، او الله پاک فرمای ولا تعتدوا بابتداء القتال في الحرم، تاسو تجاوز مکوئ. تجاوز دا دی چې تاسو ابتداء جنگ مشروع کوئ په حرم شریف کې او په محترم میاشتو کې. نو دا د دفاعي جهاد بیان دی. او که د اقدامی جهاد بیان شي نو لا تعتدوا، تاسو تجاوز مکوئ. تجاوز دا دی چې مسلمه کوئ، مسله چې کافر دی مړ کړو نورې پرېږده، شونډې او لاسونه او غوږونه دا ترېنه مه غوڅوه، خزی موجنا، ماشومان موجنا، معاهد موجنا، دا تعدید په قتال کې. ان الله لا يحب المعتدين، بشک الله محبت نه کوي د معتدین سره، څوک چې تجاوز کوونکي دي. ګوره په مخکې کې الله د اهله ذکر کړو، يسالونک عن الاهله، او دلته الله پاک د قتال ذکر کوي، وقاتلوا فی سبیل الله. وجه دا د ګوره او مخکې وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، دا درې شیان الله سره یو ځای ذکر کړو. وجه دا ده چې د دوی تپوس د دوو امرینو نو، یو د اهلو په باره کې، بل د بر په باره کې. نو د اهلو په باره کې الله پاک جواب ورته ورکړو او د بر جواب ورته ورکړو. فردن للباب الله پاک د قتال ذکر کوي، وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وجني كافران حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم في الحل والحرم، دا اقدامي جهاد ده. واخرجوهم، او دوی اوباسي د مکینم، من حيث اخرجوكم، دا اغزینا چې تاسو ترې ویستلی. نو پیغمبر علیہ السلام بیا همداسې وکړه، په اتم کال د هجرت د مکې نه وشړل. والفتنه اشد من القتل، فتنه چې ده په حرم کې اشد، دا ډیره سخته ده د قتل نه. ګوره فتنه او شرک په حرم کې دا سخته ده د قتل نه. قتل به قبیحي، خو فتنه او شرک چې ده اقبح ده. نو کله کله خلق ارتکاب د قبیح کوي د پاره د دفع د اقبح. ولا تقاتلوهم، دا نهي ده د مؤمنانو د پاره ان يبدأوا القتال في هذه المواطن الشريفه. ابتدائي قتال مکوي په حرم کې عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، تر دې چې دوی در سره پکې قتالو کې. حتى يقاتلوكم، نو لا تقاتلوهم، تاسو مقاتله مکوي حتى يقاتلوكم، تر دې چې دوی در سره مقاتله وکي. دلته یو لفظي اعتراض دی چې مقاتله خو فعل د اثنين ته وي، د دوه کسو فعل، او د دینه خو نهي متصوره نه ده. تب ما زما د فعل نه منع کی، ما به ستا د فعل نه ما څنګه منع کی. ګوره
ولا تقاتلوا باب د مقاتله د مفاعله ده کنه د دوه طرفین نه فعل وي یو د مسلمانانو د طرف نه بل د کافرانو د طرف نه نو مسلمانان خو به د مسلمانانو د فعل نه منع کی د کافرانو د فعل نه به څنګه منع کی نو د مقاتله نه خو منع متصور نه ده نه متصور نه ده تاسو ورته جواب ورکړي چې ولا تقاتلوهم نه مراد ابتداء القتال ده ابتداء د قتال سبب د پاره د مقاتله ده نو ذکر د مقاتله ده مراد ترنه ابتداء القتال ده نو ولا تقاتلوهم ابتداء د قتال ور سره مکوي په مسجد الحرام کې حتا يقاتلوكم فيه تردي چې دوی در سره مقاتله وکي دویم اعتراض درته ذکر کوم مقاتله ذل غایه ده او حتا د غایه د پاره ده حتا يقاتلوكم نو همدا مقاتله غایم شو نو مقاتله غایه د پاره د مقاتله شو نو کونو شی غایه لنفسه راغلو ته ورته جواب ورکا چې غایه باعتبار ابتداء القتال منهم ده او مغیا باعتبار ابتداء القتال من المؤمنين ده ابتداء القتال من المؤمنين ده مغیا ده ذل غایه ده او ابتداء القتال من الكافرين ده ورته غایه ده نو د دې دویمه مقاتلین ابتداء القتال من الكافرين مراد ده او د اول مقاتلین ابتداء القتال من المؤمنين مراد ده فان قاتلوكم نو کدوې تاسو سره ابتداء بالقتال وکړه نو فقتلوهم بدلته اوجنی قران څومره بلیغ کتاب ده درې صيغې د مفاعله ذکر کړي او فقتلوهم دلته به د مفاعله صيغه ذکر نکړه فان قاتلوكم کدوې در سره قتال کولو نو کدا غوی د طرف نه جنگ شروع شو نو غوی بم وجل کی تاسو بم وجل کوي فقتلوهم دلته مفاعله ذکر نکړه دلته مؤمنانو ته بشارت د غلبي ورکی چې تاسو یې وجنئ یعنی تاسو نشي وجلای تاسو به وجنئ فقتلوهم الله پاک فرمای تاسو یې وجنئ نو وهذه الايه محكمه ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم په حرم شریف کې ابتدا د قتال نه ده جایزه د یو څو ورځو د پاره پیغمبر علی السلام ته جایزه شوی و کذالک جزاء الکافرین فان انتهوا نو کدوی منع شو د کفر نه او یا فان انتهوا عن الكفر والقتال د کفر او د قتال دواړو نه منع شو فان الله غفور رحیم وقاتلوهم الله پاک فرمای وقتال کوي د دوی سره حتا لا تكون فتنه ترکم ورسره قتال کوي مخکې بیان د اصل القتال دا بیان د غایت القتال ده تر هغه ورسره قتال کوي حتا لا تكون فتنه تر دې چې د زمکه په سر شرک ختم شي لا تكون فتنه چې فتنه ختم شي نو ګوره د لا تكون فتنه دا په څه ختميږي فتنه به په څه ختميږي وقاتلوهم الله پاک فرمای قتال کوي دا قتال چې د ذریعہ د ختمېدو د فتنې ده نه انتخابات دي نه جمهوریتونه دي او نه جلسې او جلوسونه دي دی یو باندې فتنه نه ختميږي فتنه چې تاسو ختموي نو فقاتلوهم به ختموي فقاتلوهم نو دا اسی خلک لګیا دي 560 کال زنونه ستړي کړه وټونه دی انتخابات دی الیکشنونه دی او پوسټری دی او جلسې دی او جلوسونه دي اسم ناراضي هم دوی نه چې ته تاسو کې جمعیت علما اسلام والا د غټو غټو خلکو نه تاسو کې اسلام براولي یاره وای ممکن نه ده نشو راوسته نو چې نشو راوسته نو څه کوي نو اصل لګي خلک ستړي کوي هغه کوم چې اصل مقصود شری هغه شروع کوي چې پاغي فتنه ختم شي قاتلوهم حتى لا تكون فتنه دا عدنان مولوی صاحب چې موږ د مدرسې استاد دی دا جمعیت علما اسلام کې ډیر پوغ غړی دی او ډیر په خفقېږي نو ما ور سره غپ لګول ما اسلام براولي یاره وای امید نشته نشو راوسته نو چې نشي راوسته عباسیاتو کې لګیای د څه د پاره لګیای چې نشي راوسته فضل الرحمن مولانا صاحب زاخیلو کې جلسه وکړه 7 ساله پکار دې چې خپل کارنامې ذکر کړي وي چې 7 ساله کې په کومه ځله کې اسلام راوستو کومه ځله کې ځله خو په ځای پرې ده کوم تحصیل کې د اسلام راوستو په دې 100 کالو چې 100 کال کې نشي راوسته 100 کال نورو کې نشي راوسته زر کال نورو کې نشي راوسته په دې طریقه دای طریقه نه ده طریقه الله ذکر کړي ده قاتلوه فل جمله څلګه فائدہ پکشته څلګه فائدہ خو اصلي شی نه ده اصلي شی ده حتی لا تكون فتنه ترڅو فتنه په څه ختميږي په قاتلوهم ختميږي ويكون الدين لله او د دې لپاره چې شي طاعت او عبادت خاص د الله د پاره فإن انتهوا دا شرط ده جزای حسب ده فإن انتهوا فلا تعتدوا کچرته دوی د کفر او د قتال نه منع شو
کفر او قتال نه کولو نو الله فرمای فلا تعتدوا بیا تاسو په حمله مکوئ جزای حسب ده دلیل د جزا ده چې فلا عدوان الا علی الظالمین عدوان په ظالمانو او منتهون چې دي ظالمان نه دي قتل ته دلته الله پاک عدوان ویل ده فلا عدوان یعنی لا قتل سمي القتل عدوانا قتل چې ده عقوبه للعدوان عقوبت د عدوان دی عدوان اصل کې ظلم ته وی دلته ترنه مراد قتل ده خدا قتل سزا د پاره د عدوان ده لدی وجنه ذکر د عدوان د مراد ته قتل ده نو فلا عدوان الا على الظالمين الذين بقوا على الشرك الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام محترم میاش چې دا د ذوالقعده په میاش کې پیغمبر علی السلام عمره القضاء ته تلو نو الشهر الحرام دا محترم میاش چې دا بالشهر الحرام دا په مقابله د محترم میاش کې دا والحرمات قصاص او عزتنا دا د بدل شیزونه دي که څوک ستا عزت ساتي ته به په مقابل کې عزت ساتي او که څوک ستا عزت نه ساتي نو ته سزا ورکولی شي والحرمات عزتنا او لحاظونه چې دي قصاص دا د بدل شیان دي فمن اعتدى علیکم چا چې په تاسو ظلم وکړو تجاوز وکړو په دې حرم کې فاعتدوا علیه نو تاسو مر باندې تجاوز وکړئ یعنی وی وجنئ بمثل ما اعتدى علیکم په مثل د هغه چې په تاسو اعتدا کړی ده واتقوا الله او د الله نو ویریږئ واعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله مع المتقین چې الله پاک د متقینو سره دی د الله امداد د متقینو سره دی معیت معنوي مراد ده وانفقوا فی سبیل الله او د الله په لاره کې خرچه وکئ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او په خپل لاسونو باندې ځان هلاکت ته مغورځوي ګوره یو حدیث دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه هغه فرمای كنا بالقسطنطنيه من په قسطنطنيه کې فخرج صف عظیم من الروم د رومیانو یو لوی فوج راخکاره شو فحمل رجل من المسلمین نو یو مسلمان فدای حمله په وکړه رومیان په لکونو او مسلمان یو کسو نو دا یو کس په حمله وکړه حتی دخل فيهم تر دې چې په غوي کې ورننه وته دي تفیدای حمله وي نو یو صحابي فدای حمله وکړه فقال الناس نو خلق خپل مابین کې یو بل طويله چې القى بيديه الى التهلكه ځان هلاکت ته وغورځولو ځکه یو لک او یو کس دا خو سره برابر نه دي نو فقام ابو ایوب الانصاری ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ودرېدو تقریر شروع کړو او خلقو ته ویل چې یا ایها الناس انکم تؤولون هذه الايه هذا التاويل تاسو د دې آیات دغه معنا خلی چې څوک فدای حمله وکړي دغه په باره کې دا وایي چې د ځان هلاکت ته وغورځولو او الله پاک فرمایي لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دا غلط تاویل مکړو انما نزلت فينا معاشر الانصار دا آیات زمون په باره کې نازل شو چې موږ د انصارو په باره کې دا آیات نازل شو کله جزیره العرب فتح شو نو موږ اراده وکړه چې خپل زمینداریان نو شروع کو جهاد پریدو ځکه چې کوم مقصد واغه حاصل شو تقریبا فتح زیات فی جزیره العرب فتح شو نو موږ د جهاد د ارادو د جهاد د پری خودو اراده وکړه الله پاک فرمایل چې جهادم پری خودو ځانم هلاک کړو ځان هلاکت ته مګورځوي په پری خودلو د جهاد او په پری خودلو د انفاق فی الجهاد مخکې د انفاق فی الجهاد ذکر ده په جهاد کې نفقه نه کول او جهاد نه کول دا ځان هلاکت ته ګورځول دي او ځان په زور د يهودو او د نصاراو غلام کول دي څوک چې جهاد نه کوي هغه ټول د يهودو او د نصاراو غلام دي او کوم ځکه چې جهاد وی التک لګمی غلامی پکې نه قلت شته خو غلامی نشته ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دلته ټول مفسرین وای بترک الغزو والانفاق فيه پترک د غزوی او پترک د انفاق فی الغزو نو د دې په وجه ځان هلاکت ته مغورځوي چې تاسو جهاد نه کوئ او انفاق فی الجهاد نه کوئ بأيديكم کې با زائده د په مفعول داخله ده لا تلقوا ايديكم ايدينا انفس مراد دي لا تلقوا انفسكم ځانونه مغورځوي با زائده د لپاره د تاکید د معنا د نه ده او لا تلقوا متعدی الى التهلكه لا تلقوا ايديكم الى التهلكه تلقوا متعدی په الا باندې کړو ځکه متضمن د معنا د افضال را
نو ځان مغورځوئ. الله پاک فرمایي هلاکت ته واحسنوا او تاسو احسان کوئ. قال البهقي التهلكة البخل، ځان هلاکت ته مغورځوه. هلاکت څه شی دی؟ امام بهقي سے فرمایي چې تهلکه بخل دی، ځکه چې ته بخیلی او جهاد باندې خرچې نه کوي، د الله په لاره کې خرچې نه کوي، نو دا هلاک مؤبدی ته خلق غورځي. نو دلته بخل ترنه مراد ده. بخل سبب د پاره د الهلاك المؤبدو ده. دویمه معنا ده د تهلکی اسراف فی الانفاق، د الله په لاره کې انفاق کوا خو اسراف فی الانفاق مکوا. دریمه معنا ده القنوت من رحمت الله، دا دریمه معنا د محمد ابن سیرین ده. د الله د رحمت نه منه امید کیږم، د الله د رحمت نه امید کېدل ځان هلاکت ته غورځول دي. بل معنا ده دا د برای ابن عازب سے معنا ده القنوت من رحمت الله. واحسنوا او احسان کوي. واحسنوا احسان څه ته وایي؟ احسان یو په عباداتو کې ده او بل په معاملاتو کې ده. په عباداتو کې احسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، او په معاملاتو کې احسان داده چې ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نو دا احسان کوا. ان الله يحب المحسنين، بشک الله په خوخي محسنين. محسنين څوک دي؟ تابسي پیران. الله خوخي پیران. محسنين قرآن کې ورته وایي او صوفیان ورته زمونږ په اصطلاح کې ویل شي. ان الله يحب المحسنين، الله د پیرانو سره محبت کوي. پیرم دې ته وایي کنه چې ان تعبد الله كأنك ترى، داسې عبادت کوي لکه الله چې ورته ښکاري. او معاملات داسې وي چې ان تحب لنفسك ما تحب لاخيك، دغه ته پیر وایي. صحیح. په عباداتو کې پیر او په معاملاتو کې پیر. نو په عباداتو کې پیر دا دی چې ان تعبد الله كأنك ترى، او په معاملاتو کې پیر صاحب دا دی چې تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. تاسو حدیث کې وایي کنه چې الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى. نو په دې احسان کې تصوف ذکر کیږي. نو احسان ټول محدثین وایي د حدیث د جبرئیل کې چې د احسان نه تصوف مراد ده. نو محسنین یعنی الله پاک محبت کوي د صوفیو سره، د پیر صاحبانو سره. نور پیرانی سوپ کې دا موږ منو، علماء سوم منو، مجاهدین سوم منو، خدا خم پکشتا. الله پاک چې کوم دلته ذکر کړی دي ان الله يحب المحسنين واتم الحج والعمره لله، او تام کوي حج او عمره د الله د پاره بعد احرامها اذ وجب. ګوره اتمام بعد شروع کیږي. نو اتم امر ده، امر د وجوب د پاره ده. صحیح شو. نو دا اتمام واجب ده، خو اتمام بعد شروع کیږي. نو يلزم النفل بالشروع، نفل په شروع لازمیږي. د اول نه عمره نه ده واجبه، بعد شروع واجبه ده. فإن احصرتم یعنی هذا ان قدرتم على اتمامها، دا حکم په هغه وخت کې دی چې کله په اتمام د حج او د عمرې قادر وي. فإن احصرتم، الله پاک فرمایي کچرته تاسو محصور شوي، بند شوي، حج یا عمرې ته روان وي او په لاره کې بند شوي، فمستيسر من الهدي، هدیه په معنا د مهدو یا سره ده. نو بیا هغه چې تا ته اسانه د هدیې نم یو څاروی حرم شریف ته ولېږه، او چې کله د یقین راغی چې دا بوس حرم ته رسیدلی وي، نو بیا د خپل حرام وسپړه. ولا تحلقوا رؤوسکم، او خپل سرونه مخریئ حتی یبلغ الهدی محله، تر دې چې ورسیږي دا څاروی هغه ځای د خپل حلالې تم. فمن کان منکم مریضا، هغه څوک چې په تاسو کې مریض وي، یحتاج للحلق، ضرورت دی چې خپل ویښته وخوري، او به ازم من رأسه، یا په د باندې ضرر دی د سر نه، من صداع سردردی ده، او قمل یې په سر کې سترګې دي. نو ففدیه یعنی فعليه فدیه ان حلق، فدې ضرورت د وجنه د احرام په حالت کې سر وخریل او ویښته وخریل، نو دی به فدیه ورکوي که تحلیق وکړو. دا فدیه څه شی ده؟ من صیام 3 ورځې روژه ده، او صدقه، او یا صدقه د 3 ساعه، او نسک، او یا ذبح شاتن، یو ګډه لالول دي. دا بیان د پاره د جنسی فدیه ده. فاذا امنتم، الله پاک فرمایي چې کله تاسو په امن باندې شوي، فمن تمتع بالعمره الى الحج، چا چې نفع واخسته په عمره باندې حج ته، یعنی حج او عمره په یو احرام سره وکړو، حج ته لاړو، حج او عمره دواړه وکړو،
نو که د عمرې نه وروسته احرام سپړلی او بیا حج کړی او د حج تمتع دی او که احرام یې نه و سپړلی هماغه یو احرام باندې عمره او حج دواړه وکړه دا حج قران دی نو چې حج تمتع حج قران دی وکړو نو دو عبادت دی یو ځای کړو نو فمستیسر من الهدی نو بیا مستیسره دی چې دا مستیسره عبارت د هدی نه دی بیا د شکرانې دپاره یو څاروی حلال کا شکرن بین النسکین فمن لم یجد حج قارن یا حج متمتع څاروی پیدا نه کړو نو بیا دی د هغې په ځای باندې روژې ونیسي 10 ورځې روژې فمن لم یجد چا چې هدیه پیدا نه کړه فصیام 3 ایام نو بیا دی 3 ورځې روژه ونیسي فصیام 3 ایام فی الحج 3 ورځې دی هلته روژه ونیسي وم اتم او نهم تاریخ د ذوالحجې و7 اذا رجعتم او 2 ورځې روژې دی په هغه وخت کې ونیسي چې کله خپل کلي ته راغی تلک دا دفع د توهم ده چې دا وو به په معنا د او سره یا 3 ورځې یا 2 ورځې حالن کې 3 او 10 ورځې به روژې نیسي نو الله دفع د توهم کوي چې تلک 10 کامله دا 10 ورځې پوره دي په عوض د هدیې کې ذالک دا تمتع لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا د هغه چا د پاره دی چې د هغه اهل کورې حاضر په مسجد حرام کې نه یعنی افاقي وي نو هغه د حج قران یا حج تمتع وکړي واتقوا الله او د الله نه ویریږئ واعلموا په دې باندې پوه شئ چې ان الله شدید العقاب چې الله د سخت عذاب والا دی. کله چې دې ته جواب ورکړو نور به ترجمه بس کو دا کار کوي دا پکې لګي